نن موږ د خپل دین لیاقت بیانو، فوقیت او صفات بیانو، خو د دین نه خبره یو. که څوک راته وایي چې دین څه ته وایي نو بیا نه پېژنو، دین او سادین کې فرق نشو کولی. دا حالات خراب دي چې کوم بنیادی خبرې دي، بنیادی خبرې هغې نه هم ناواقفه یو. مثلا 80 کاله 80 کاله مونځ کوو خو پته راته نه چې دې کې واجب کم دي، دې کې فرض کم دي، په کوم رکعت کې صورت ویل دي، په کوم کې نه دي ویل. د 80 کالو عمل زموږ صحیح نه شو. د 80 کالو نه روژه نیسو او د 80 کالو روژه زموږ صحیح نه شوه. حالانکه زموږ په دین کې فرض اعمال ډېر کم دي. تاسو ګورئ که یو روژه، یو حج، یو مونځ او یو زکات، دا یو څو عملونه دي. نو په 80 کالو کې انسان 4 عملونه زده نه کړي، نو دا څومره کمزوری دی. او په یو دکان کې 400 قسمه دوایي وي، د هر یو نوم ورځي. بعضې هلکان له د 400 دوایانو فارمولې م ورځي. یو ډاکټر له عزتمندو د هر مرض دوا ورته معلومه ده، د هغې فارموله ورته معلومه ده، د مرض اقسام ورته معلوم دي، په دې باندې چې څومره کتابونه لیکل شوي کتابونه ورته معلوم دي، جدید او قدیم ریسرچ ورته معلوم دی. خو د مونځ ریسرچ ورسره نشته چې مونځ کوي ګډ وډ ولاړ. یو ځل یو لوی ډاکټر و او هغه ما نه د سجدې تلاوت تپوس کو نه ورته چل. نو یو ځل یې ما له دغه راوړي کاغذونه، وایي دا تقسیم که دعاګانې پکې لیکلې وې او احادیث یې پکې لیکلي وو، وایي دا خلکو کې تقسیم کا. نو ما ورته ویل د دې څه ضرورت دی؟ وایي دې کې ډېرې ښایسته خبرې دي. ما ورته ویل د دې په ځای به درته زه یو خبره وکړم. یو کاغذ دې چاله ورکړو نو هغه غریب به کاغذ چېرته سنبالوي او بیا پکې دعا لیکلې ده، دا کاغذ به چېرته وړي؟ دا زمونږ سره د دین دومره قدر نشته دی چې دا ښکل کو او چپې کو او ځان سره یې ښه مزېدار ځای کې کیدو او روزانې رالو او دا موږ لولو. دومره ټایمونه چا سره نشته دی. نو بس کاغذ وایي چېرته یو سوړه کې ورکړي او هغه بل ورځ لاندې را پرېوځي نالۍ کې. زمونږ په کور کې د دیني کاغذ دپاره ځای نشته. تاسو ته مخکې ما ویلو زمونږ په کور کې ډرایینګ روم شته او بیټکه حجره شته، د میلمنو دپاره بیل میز شته، د ډبل بیډ دپاره بیل تا سره کټ شته، د ماشومانو دپاره بیل کټونه شته، ستا ډبل بیډ سره بیل میز شته، سینګار میز ورسره شته، شیشه تا ته بیله لګېدلې ده، ماشومانو ته د بیټک کې بیله لګېدلې ده، باتروم کې د شیشه بیله لګولې ده. 5 ځایونو کې خو ته شیشو کې ګورې، چې کله کمرې نه وځي د دروازې په شیشه کې وګورې، بیا چې بار صحن ته وځي د صحن په شیشه کې وګورې، بیا چې کله باتروم ته ننوځي او هلته تقاضا وکړي او ښه ځان سپک کړي، بیا راپاسېږي چې مثلا 30 مارخان به څنګه ښکاري. هلکه اوس دې دغلته دغه ټیزونه واچول همدغه یې که نه، بیا به بیا ځان ته ګوري. لکه مطلب دا دی ډېر بار بار کتل په شیشه کې دا ښه خبره نه ده. او همغه شی که نه چې کوم یې څه بدل شوی خو نه د دې کار نه بعد بیا سرګ منځ کې سین ته بیا راوځي. مونږ 10 او 20 ځلې د ورځې په شیشو کې ګورو. ښه بعضې پکې وي نو هغوی پکې ځان سره جب کې بیا بیله ساتلي، سات پسې راوباسي. بعضو پکې د نسوارو په ډبو باندې لګولي، چې کله هم نسوار اچوي بس شیشه کې ګوري، بیا هغه چونډۍ ته پکې ګوري او هغه شکل ته پکې ګوري. هلکه دې کې به ته څه ښکاره شي چې چونډۍ واچي دې وخت کې دته ځان بیل یو بیل شان ځوان ښکاري. بیا پکې دا ټوپۍ باز کږه کي، څوک پکې یو څه څوک بل. بهرحال عزتمندو دا دې کوو څه خبره نه ده، خو د دین سمجھ هم پکار دی. پکار دا دی ته شیشه کې ځان ته وګورې او ځان ته وګورې چې زه د 40 کالو مسلمان یم. دا د 10 کالو والا ماشوم ځان ته وګوري چې ما 10 کاله دنیا کې تېر کړي، 10 کاله په شمار باندې ګران دي. عزتمندو څومره ورځې دي پکې. د 20 کالو والا ځوان ځان ته وګوري چې زه د 20 کالو مسلمان یم. د 80 کالو والا مسلمان په شیشه کې ځان ته وګوري چې ما 80 کاله تېر کړي دي، او بیا وګوري چې زما د دین څه مقام دی، ما له مونځ نه راځي، ما له دغه نه راځي، او بیا ځان ته وایي چې مړه دې شکل ته دې ګوره او دې کارونو ته دې ګوره. ځان ته پخپله ووایي داسې مراقبه فی شیشه وکړو، په شیشه کې ځان سره مراقبه وکړو. نو بهرحال عزتمندو دین زده کول پکار دي. قسم دې کافران دین ته ولې نه راځي؟ مسلمانانو سره د صحیح دین علم نشته. بعضې هغه خبرې دي عزتمندو چې زموږ دین کې نشته او موږ ته دین جوړ کړی دی. هره د دین خبر هم دین نه وي، دا یاد لره. ځکه بعضې خبرې د دین براینا وي، لکه بدعات، رسومات.
د دین نقشه هغه دا چې کوم رسول الله بیان کړی دا، کوم زمونږ د دین کتابونو بیان کړی دا، هغه نقشه نه ده چې ستا په ذهن کې ده. نو خلکو ته هغه پیش کوه چې کوم په کتابونو کې ده، او هغه من پیش کوه کوم چې ستا په ذهن کې ده. یاره زما ذهن کې راځي دا به دسي نه، دین کې دا خبرې نشته. پیغمبر څه فرمایي، ائمه دین څه فرمایي، او د دین خپل ماهرین دي، علما مفتیان، هغه څه وایي دا وایه. نو دی وجې نه عزتمندو ما ته بیګا چا وویلې ته معاملات او دغه مسایل بیانوه، او ګران ګران مسایل زمونږ ارادې چې مونږ ګران ګران مسایل تاسو ته دلته بیان کوو، هغه تاسو زده کوئ. خو قسم د عزتمندو بعضو خلکو له بنیادي مسایل نه ورځي، د اودس طریقه پوره نه ورځي، د مونځ طریقه نه ورځي، د جنازې طریقه نه ورځي، د زکات بنیادی مسائل چاله نه ورځي. ابور ماته یو لکه ماته پوره مونږ بیان کړو، پوره مونږ په میسج کې څنګه بیان کوم؟ د دې لپاره خو یو قاری سره هم کېناستی شي، مور سره هم کېناستی شي، پلار سره هم کېناستی شي، یو ملګري سره هم کېناستی شي. الحمدلله اکثرو مسلمانانو له مونځ ورځي، خو بیا هم ډېرو خلکو له نه ورځي طریقه کې. نو دې وجې نه موږ تاسو ته مسایل بیان